بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم. زه یم سنگر خان، باور لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. ګرانو کتونکو، نن د چارسدې ضلعې د تنګي تحصیل یو هغه علمي شخصیت چې هغه نه یوازې شیخ القرآن دی بلکې شیخ الحدیث هم دی. د هغې سره سره یو مایناس او منلی شوی مفتی هم دی. د هغې سره د پیرۍ موریدۍ او د طریقت د میدان یو ځلنده ستوری هم دی. صاحبزاده پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب موږ سره ناست دی. مفتی صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه، مصروفه وئ، وخت هم راکړو. مفتی صاحب څه سوالونه ستاسو مخې ته ږدمه چې بعض علما د انګریزي تعلیمو مخالفت کوي، د ساینس او د ټکنالوژي مخالفت کوي. نو آیا دا چې کوم د مخالفت دی دا هغه د دیوبند او د علیګړ هغه سلسله را روانه ده که نه؟ دا څه وجوهاتو باندې دا مخالفت کیږي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والخلیفه. الله خوشحاله کړي سنگر خانه. دا تا چې کوم تپوس وکړو چې عالمان د جدید تعلیم مخالفت کوي، نو زه خو د دې مولیانو داسې لږ غونډې مشر یم او دا ټول کشنان دي، خو زه وایم چې تاسو چېرته به د جدید تعلیم مخالفت نه وي کړی. دا غلطه پراپیګنډه ده په علماو پسې چې علما د جدید تعلیم مخالفت کوي. علما نه د کالج مخالفت کوي، نه د جدید تعلیم مخالفت کوي، نه د ساینس مخالفت کوي، نه د ټکنالوژي مخالفت کوي، نه د ډاکټرۍ مخالفت کوي، نه د انجینرۍ مخالفت کوي. او علما د دې مخالفت کوي چې جنۍ او هلک په یو ډکس باندې نه کېږي. او علما د دې مخالفت کوي چې موږ د مخلوط تعلیم خلاف شو. او علما د دې مخالفت کوي چې داسې تعلیمي نظام چې په کم کې حیا نه وي، پرده نه وي راغلی، او هغې کې مخلوط تعلیم وي او په یو ډکس باندې جنۍ او هلک ناست او بیا یارانې جوړوي. ښه راته پته ده سنګر خانه، نو موږ د دغې شي مخالف راغلي. ما اوسه پورې چېرته په خپلو کابرینو کې یا صاغرینو کې یا هم عمر علماو کې داسې کس نه دی لیدلی چې هغه د جدید تعلیم مخالفت په اعتبار د دې کې چې دا یو جدید تعلیم د سکول د کالج دی، ما اوسه پورې نه دی لیدلی. زما د علماو به مې اورېدلی. او جدید تعلیم یې کو قدیم تعلیم یې کو د کلي تعلیم یې کو چې هغې کې بې پردګي وي، هغې کې زموږ اسلامي اقدار او معاشرتي اقدار او پښتون اقدار. ور پښتونولي خو تاسو پښتانه وایئ چې نیمه مسلمانی ده، نیمه نه ده، ټوله مسلماني ده. نو د پښتون لور چې سرتوره شي او په تا باندې په یونیورسټي او کالجونو کې تېر شوي دي چې هغې کې بیا سرتوره هم شي او د هاسټل کې چې اوسي، نو تا ته پته ده سنګر خانه، نو زه به اوس څه وایم تا ته، ته مانه په دې باندې ښه پوهېږې. نو چې ښه پوهېږې نو مونږ د جدید تعلیم مخالف نه یو، خو د زنانو د بې پردګۍ، د زنانو د یارانو، د زنانو د ګرل فرینډ او د بوای فرینډ مخالف راغلي چې ښه دي په قلار په کور کې نه ناست دي. او په جدید تعلیم داسې تعلیم چې صرف د زنانو تعلیم، استاد هم زنانه وي، مخلوط تعلیم نه. نو انجینر څه چې زه وایم چې چېرته پیلټه خو دې شي په شرط د دې سره چې پرده پکې وي، او چې پرده پکې نه که نه نو مونږ غوا لشلو ته هم حرام وي. ته خو لا وایې چې جدید تعلیم چې غوا لشي کور ته بار وځي او پرده پکې نه وي، دغه هم حرام دی. او انجینري او ډاکټري دا ټول جایز دي، خو چې د شرعي حدودو د لاندې یو پرده پکې نه راغلي. غلطه پراپیګنډه د علماو پسې. مفتی صاحب اجتهاد چې دی نو د هغې دغه سلسله بنده شوې ده، او اوس چې مسلمانانو ته خصوصا په مغرب کې څه ډېرې مسلې پیښې دي، هغې کې چې کوم دا د ازاده منتقلي د آرګن ټرانسپلانټیشن ورته وایو، یوه بله مسله د ارټیفیشل انسیمینیشن. نو آیا دغه د اجتهاد دغه بندېدل چې شوي دي دغه ښه شوي دي یا ښه نه دي شوي؟ او اوس چې کوم مسایل دي مسلمانانو ته، آیا دغې ته د اجتهاد ضرورت شته؟ انګل خانه بچیا، ستا دا کوم سوالات چې دي دا به زه تا ته ویم، ته خفه کېږم چې دا د علمي بنا دي. موږ چېرته د اجتهاد د بندېدو دا ونه ده کړې چې اجتهاد بند دی. اجتهاد بند نه دی، دا د الله د احساناتو نه احسان دی، خو مجتهدین نشته، قوت هغه نشته، طاقت هغه نشته، هغه خیر نشته، هغه برکت نشته. مجتهد مطلق دا د امام
احمد بن حنبل او د امام طبري د زمانې نه پس په امت کې نه دی راغلی مجتهد مطلق. اوس په دې قصو باندې ستا ذهن نه رسي دا علما په زمونږ پیږي مجتهد فی المذهب دی راشي ممانعات نشته یا مجتهد فی المسائل دی راشي دا خو د مسایلو سره تعلق ساتي دا تا چې شوي دي مطلب مسایل وي که نه نو د دې لپاره د اجتهاد یو درېم او څلورمه درجه ده چې هغې ته مونږ اجتهاد فی المسائل ویو. د اجتهاد فی المسائل ممانعت نه دي شوي د جدیدو مسایلو ویشتلو د ادلو نه دا دی هغه کتابونه دي جدید فقهي مسایل جدید فقهي مسایل هغه دی 15 او 10 جلد کې کتابونه دي. دا خبره غلطه ده چې د جدیدو مسایلو د ریشتو لپاره استنباط بند دی. اجتهاد زه به تا ته دویم د اجتهاد مثال د وزیر اعظم وي او پسې وروسته د دې مجتهد نه یو بل ورکوټ مجتهد فی المذهب لکه د هغې مثال د وزیر اعلی وي او د هغې نه پس بیا بل یو مجتهد وي د هغې ته مجتهد فی المسایل وي د هغې مثال د کمیشنر وي. نو چې یو کار کمیشنر کولی شي ستا کار دی او ستا دستخط کمیشنر کولی شي نو د وزیر اعلی او د وزیر اعظم څه ضرورت دی خو ستا کار کمیشنر کولی شي که نه خو چې ته وایې چې نه ما ته به په 400 کې هم کمیشنر کېنی او په مردان کې به هم کمیشنر کېنی او په پېښور کې به هم کمیشنر کېنی او د پاکستان هر ضلع کې به ما ته کمیشنر کېنی نو دا قمقلتوب دی. زما په خبره وزیر اعظم کېنی ته به ما ته په 400 کې هم وزیر اعظم کېنی او مردان کې هم وزیر اعظم کېنی او پېښور کې هم وزیر اعظم کېنی نو دا قمقلتوب دی. ستا دا کار کمیشنر کولی شي د پاکستان هر یو ډسټرکټ ته د وزیر اعظم کرسۍ ورکولو دا قمقلتوب دی. نو زمونږ دا کار په مجتهد فی المسائل سره حل کیدی شي نو مونږ ولې چغې وو چې لکه مونږ له مجتهد فی المطلق مسائل کې نه راکې او د اعلی درجې مرتبه والا اجتهاد راکې ضرورت نشته. وایه مفتی صاحب انتها پسندي یا ریلیجیس ایکسټریمزم هغه په هر مذهب کې موجود دی که هغه عیسایت دی که هغه هندویزم دی که هغه سیکزم دی خو په مغربي دنیا کې دا خصوصا د اسلام سره تړلی کېږي ویل کېږي دا چې کوم مذهبي سکالر دي یا مذهبي خلک دي نه هغوی هغه د اسلام هغه ټیچینګز په داسې هغه ایکسټریمست انداز کې کوي نو خلک د هغې سره انتها پسند شوي دي. نو وایي دغې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ په دغه کې د علماو څه کردار شته یا دا د علماو خلاف یو پراپیګنډا ده؟ ګوره داسې چل دی سنګرخانه چې د یورپ او د امریکې عامه معاشره والې نه هغه د مذهب نه بېزاره ده. د مذهب نه بېزاره معاشره مونږ دې ته وایو چې تا ته به یورپ ښکاري چې دا عیسایي یورپ دی او تا ته به امریکا ښکاري چې دا عیسایي امریکا ده. هغې د نام د حده پورې چې نوم یې جیکب دی نوم یې فورډ دی او نوم یې پلانکې دی صرف نومونه د عیسایانو دي او هغوی د خپل مذهب نه دونه لرې شوي دي که نه چې د خپل مذهب مخالفت هم کې هغه د ټولې دنیا ته واضحه ده چې یورپي معاشره د دین نه او د مذهب نه لرې ده. تاسو چې ورته مذهب وایي دې ته موږ دین ویو دا د دین نه ډېره لرې ده. اسلامي معاشره په الحال د دین نه ده لرې. مولیان طالبان خو پرېږده د عام خلک هم د دین سره جوړو خلک دي د بعضې عللو د وجې نه چونکې مغرب د خپلو دینی جذباتو اظهار په هغه انداز سره نشي کولی لکه کومو اندازو سره چې اسلامي معاشره کوي د هغې ته دا زموږ رویه انتها پسندانه ښکاري. لکه تاسو د عیسی علیه السلام مخالفت په هغه ځای کې وکړي نو مجلس کې وکړه خو هغوی د دین نه دونه لرې دي چې هغوی په تا باندې سټینډ نه دي. ته د یورپ ته د امریکې په کانګرس کې تاسو ته پارلیمنت وایي کانګرس کې یو بل پیش کړه هغې کې ده ووایي چې د عیسی علیه السلام نوم دې نه اخیستل کېږي هغوی دا نه مخصوصوي ځکه یې نه مخصوصوي چې هغوی د دین نه ډېر لرې خلک دي. اوس چې زمونږ په علاقو کې داسې یو کار وشي هغې ته دا یو ناشنا کار ښکاري چې لکه په دې دین باندې راپاڅېدل او بیا د خپل پیغمبر په نوم باندې یو دونه اکشن اخیستل او بیا د خپل پیغمبر د نوم سره یو دونه محبت ساتل چې سړی په هغې باندې وجل دوی ته دوی نوم د څه ورکړي اسلام فوبیا. نو دا اصل کې اسلام فوبیا نه دی دا اسلام دی خو چونکې هغې د خپل دین نه ډېر لرې دي نو زموږ د دې جذباتو اظهار په اسلام فوبیا سره کوي نور هېڅ وجوهات ته دې نشته. مفتی صاحب بلاسفمي یا هغه چې کله د مذهب توهین کېږي د مذهب د مقدس هستو د کتابونو توهین کېږي عموما په دې معاشره کې په اسلامي معاشره کې په دې معاشره کې نو دغه خلک دا چا چې د بلاسفمي کړي وي نو هغه وژلی کېږي او د وژلو نه پس بیا هغه لاش سوځولی کېږي او د هغې د لاش په ځای هم چې بې حرمتي کېږي
نو دغه ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ چې دغه یا ښه کار دی؟ شرعي لحاظ سره سنگرخانه بچیه، شرعي لحاظ سره د هر جرم یو ثبوت وي، د ثبوت نه پس د هغې سزا وي. خو دا په پاکستاني عدالت کې کېږي. د پاکستان د عدالت سیستم، د پاکستان د جج سیستم، د پاکستان د وکالت سیستم دا تا ته معلوم دی. یو ځنګل کې یو مږه وه، هغې منډې والې. نو خلکو ته یې خدای دې خواره که ته منډې ولې وهې؟ وی پاکستان والا اعلان کړی دی چې اتي ګیر شو په ځنګل کې، نو موږ به یې نیسو. نو هغوی خو د اتي اعلان کړی دی که نه، ستا اعلان یې نه دی کړی. وی یاره که زه یې ونیولم په نوم د اتي سره او جیل ته دننه شم، نو چې روزم نو 30 کاله به صرف په دې کې تېرېږي چې دا اتي دی خو دا مږه ده. او دې باندې دا ټول خلک پرې راغلي دي چې دا اتي او د مږې په منځ کې پاکستاني سیسټم کې فرق راوستل. لا صرف داسې حالات شوي دي زموږ په علاقو کې چې پنشن یې یو تنخواه ختمه کړې ده او پنشن یې وله ورکاو. نو هغه سړی تللی دی چې یا خدای م غر که زه خو جمدی یم، دا دی دفتر ته تللی دی جمدی یم، زه جمدی یم، تاسو زما تنخواه ختمه کړې ده او ما له پنشن راکوي. تا ول ځان ثابت کړه چې جمدی، بیا به مونږ تا تسلیمو چې جمد. دا ګورې ګپې نه دي، دا ګپې نه دي. ګوره یو سیسټم چې دونه حده پورې داغداري شي چې د هغې کې د پیسو په ذریعه، هغې کې د شفارس په ذریعه کاله سپین تورېږي او تور سپینېږي، نو داسې سیسټم کې بیا کله ناکله د عشق په معاملو کې کله ناکله معامله بل شان کېږي. معشوقې چې د څوک شو ووایي نو سر به ترې ګرځی که نه، وایه که نه، یا او یا نه. نو د ټولو نه اعلی معشوقه سره ښه دغه باب به پرېږدو. ته ګوره کلین شوې زمونږ د مولیانو غوندې غټې ګیرې خو دې نه دي. خو زما په تا دا یقین دی سنګرخانه چې د الله د پیغمبر بده بیان شي که نه او ستا طاقت او قدرت وي که نه، نو موږ مولیان به خبره هم نه د دې سړي نه به سر پرې کوې. نو چې ته کلین شوې پرې کوې او ته دونه غوسه کې راشي چې د هغه نه سر هم پرې کوې او د هغه نه بیا سرمون وباسې، نو دا ستا د عشق علامه ده. مونږ د دې طریقې کار حمایت نه کوو، خو دا ګیله کوو چې د پاکستان سیسټم دا په عدل او په انصاف بنا نه دی. که د پاکستان عدلیې سیسټم په عدل او انصاف بنا نو قانون بچا هم په لاسو کې نه اخسته. خو دوی ته پته ده که چېرته ما ورکړ نو واپس 3 ورځې پس باندې په ضمانت روزي. نو چې په ضمانت روزي او چا د معشوقې ته کتلي که نه او تا ته پته وي چې 3 ورځې پس ما د معشوقې حتک واله روزي، بیا به ته خامخا د ګولۍ نه کارلی. زه خو لا مولا او طالب او قارین ته کلین شو سنګرخان به همدغه شان طریقې کار کوې لکه څنګه چې دا خلک کوي، اگر چې ټیک طریقې کار نه دی. په معنا د دې سره بس حکومت له ورکول پکار دي. حکومت له چې د مولا عمر حکومت وي، ښه چاله د شهبازګړی لکه څه شهباز شریف او د شهبازګړی حکومت نه وي. چې د شهبازګړی حکومت وي نو بیا سیده په لندن کې لګېدلي لکه څنګه چې هغه عیسایان راولګېده او هغې راومیست او فاصلا دلته تللی ده. نو چې د شهبازګړي مازبازګړي حکومت نه وي. ښه وایه. مفتي صاحب په مغربي دنیا کې مسلمانانو ته ډېر زیات چیلنجز دي، رکاوټونه دي. په هغې کې یو اسلاموفوبیا ده، د مسلمانانو نه د هغوی د مذهب ده، د هغوی د کلتور نه یره ده. دویم د مغربي میډیا لګیا ده د اسلام یو منفي شکل مخې ته راوړي، مسلمانان ایکسټریمسټ او ټیرریسټ او یا دهشتګرد دنیا ته پریزنټ کوي. نو تاسو دا څنګه ګڼئ چې په دې کې علماو له څه کردار پکار دی چې دغه د اسلام یو ښه تصویر مخې ته راشي او دغه یره کمه شي؟ سنګرخانه مونږ نه ټیرریسټ یو، نه فنډامنټلیسټ یو او نه انتها پسند یو او نه هغه تعلق. خو یو خبره ده چې په دین او په ایمان باندې کلک ولاړ یو. او څه ضرورت دی زما ځوان ته څه ضرورت دی چې ته هغه سیسټم ته ځې او په قطار کې ودرېږې او کچره سړک ته نشي غورځولی او یو خاص طریقې کار باندې په یورپ کې ژوند تېری. خو دا طریقې کار همدلته ته وکړم دا ملک به دله بیا جنت شي. خو ته دلته ځان نه د سړي زوی نه جوړی، قطار روانې، آرام خوري، معاشره دې د غلو ډکه ده
نو ته خامخا بیا هغه وطن ته لاړ شي. دغه سیستم دا د اسلام سیستم دی ګوري. دا چې دلته راشه ستا دا ګوره ته به په دې قصو پوهېږې ستا په وطن کې 4 موسم دي 12 نه دي. څو دي؟ 4 موسم دي. په یورپ کې یو موسم دی، دا یاد ساتئ. یورپ کې یخني ده او دونه یخني ده که نه چې هلته فصل نه کېږي. ګورئ د یورپ 8 میاشتې په هغوی باندې واورئ، او د یورپ په امریکا په دغه کې په سایبیریا کې او په رشیا کې 9 میاشتې واورئ. صرف 3 میاشتې هغوی کر کوي. څو میاشتې؟ 3 میاشتې د هغوی فصل وي، 6 میاشتې د هغوی فصل وي، 6 میاشتې واورئ. ستا ملک کې 4 موسمه فصل کېږي، اوبه دې جاري دي، فصلونه دې برابر دي، د هغې نه ملک ستا زرخیز دی، آمدنخیز دی، باغ دې سم دی، د هغوی زرعي پیداوار ستا د زرعي پیداوار نه کم دی، خو بیا هم ته کمزورې. ولې کمزورې؟ مشران دې بې غیرته دي. نو چې مشران او سیستم ټیک شو، هر څه به بیا ټیک شي انشاءالله. ښه مفتي صاحب دغه د مفتي شاکر منیر صاحب په باره کې دغه تاسو تقریر مې اورېده څو ورځې مخکې چې هغه باندې فتوا لګېدلې ده د کراچۍ د بنوري چې کوم د مدرسه ده، هغه ما هغوی ته کال وکړو. نو د هغه د زوی خبره دا وه چې دا زموږ خلاف یو پراپیګنډه ده او داسې هېڅ هم نه دي شوي. نو دغه لږ واضحه کوي. ګوره د ټولې دنیا ته پته ده د کومه فتوا کې چې کوم شی ورکړل شوي دي چې دی دا وایي د هغې ویډیو ورسره لګېدلې ده. 40 دغه د فتوا ما سره پرته ده، 40 شو باندې یا 50 شو باندې سوال شوی دی. په هغې کې د هر شي متعلق د هغه ویډیو لګېدلې ده. چې لکه دی وایي چې معراج نه منم نو ویډیو ورسره ده، چې دی وایي چې د حدیثو ضرورت نشته نو ویډیو ورسره ده، چې دی وایي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما څه تعلق دی، الله راته ویلي دي نور مې له تره زوی نه دی، ویډیو ورسره د ډېر هغه اشیاء هغې سره دلیلونه ورکړي دي. د هغه د وجې نه بینورټون په باندې فتوا کفر کړې ده. دا هسې ځان خلاصوي یا خو دې باقاعده ښه مزېدار جار په جقه باندې واپس توبو کې اسلام دې راوړي. یعنې د بینورټون رایې دا راغلی ده چې دا سړی کافر دی، مسلمان نه دی راغلی. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، وخت هم راکړو. جزاک الله. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو، تاسو د مفتي صاحب نه دغه اهم او مهم سوالونه او جوابونه واورېدل. یقینا دا هغه سوالونه دي چې په دې کې ګڼ شمېر مسلمانانو ته د دې د جوابونو خو یا پته نشته او که شته نو هغه پخپله د کنفیوژن ښکار دي. په بله خپرونه کې به لیدل کتل کېږي. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم، خوشحاله اوسئ. جزاک الله.